ګران قدرمن کتون قطر کې موجود یم. د دوحه قطر خوندونه، رنګونه او ننني حلقه پلقه تقریبات د دوه داسې ایشوز راغلي وو چې نیشنل ډے د هغې د وجې نه پروګرامات معطل وو. مونږ ټوډیز فیشن کې وو او ټوډیز فیشن کې یو وړوکی شان تقریب وشو او دغه تقریب ته د پاکستان بزنس فورم، پاکستانی امبیسي، پښتون کمیونټي او ورسره د پی آی کنټري ډایرکټر سره یو ډي ایل چې دی د هغې واکمن راغلي وو. نننی تقریب چې و هغه چونکې کیک کټینګ و او زه اول لږ کیک وڅکم. اسلام هم ولاړ دی، سره به هم خبرې کوو. دا نننی تقریب چې و دا به ډېر خوندور شوی و، خو داسې د کویت امیر د هغه په وفات په تعزیت باندې چې دی پروګرامونه معطل وو. ورسره خوا کې د فلسطین ایشو روانه ده، په هغه وجه باندې دا پروګرامات چې دي هلکه پلکه وو. د ټوډیز فیشن دا نننی تقریب چې و دا ډېر زیات خوندور و. پاکستانیان چې دي هغه د خپل وطن سره بې پناه مینه کوي او هغوی دا غواړي چې یاره په قطر کې کومه ترقي ده دا د زنګ په وطن کې، خو دغه سټیج ته رسېدل ډېر ګران دي. خو به هر حال د سوات ټوریزم چې دی په هغې باندې هم مو خبرې وکړې. په دې پروګرام کې زموږ سره میلمه چې و ډي پي او سوات شفیع الله خان و، ډایرکټر انفارمیشن سابق نورلدي خان چې دی هغه هم د سوات د ترقۍ لپاره چې دی هم دلته کې لوی خبرې وشوې او په دغه خبرو کې د سوات سیند، د سوات موټرویز او د هغې په ښکلاګانو باندې هم خبرې وشوې. زه زما د ټوډیز فیشن چې کوم ډایرکټر دی کوشش کوو چې د هغه سره هم خبرې وکړو او اسلام را سره موجود دی. د اسلام سره به السلام علیکم اسلام صاحب، تاسو څنګه یې جي؟ ټوډیز فیشن د اکرام اکټیویټیز نن د پښتنو د پاکستانیانو ګیدرینګ دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ټول نه مخکې خو ستاسو مننه چې تاسو نیشنل ډے په ورځ باندې راغلی ټوډیز فیشن ته او زموږ سره شرکت وکړو. نو نننۍ موقع چې ده دا د قطر د خوشحالۍ ورځ ده او مونږ پاکستانیان دلته کې اوسو. نو مونږ په دوی سره دومره خوشحالۍ کې شرکت زموږ دپاره اعزاز دی او دې ته په ښه نظر ګورو. خو دا راته ووایه اسلام صاحب چې مونږ ګورو نننی کلچر چې دی په هغې کې زیات فوکس چې و پاکستانیان ول چې یاره د هغوی کوم کلچر دی بیا خیبر پښتونخوا واسکټ پکول او روایتي چې زمونږ کومې کپړې دي په هغې زیات فوکس و. نو تاسو هم دغه روایت نن خپل کړي وو، نو څنګه لګي درته؟ روایت خو مځکه خپل کړي وو چې مونږ ایز پاکستاني خپل پریزنس وښیو لوکل قطریانو ته چې مونږ ستاسو سره په دې خوشحالۍ کې شرکت کړی دی او مونږ ستاسو سره یو. نو ځکه د خپل لباس چې دی په دې باندې هغوی مونږ پېژني چې او به پاکستانیان چې دی په قطر کې نیشنل ډے مناو کړی دی. مننه. دا را سره اسلام و. اسلام چې دی اوکې سر اوکې سر تھینک یو. خبرې زموږ روانې دي. زما سره ډایرکټر ټوډیز فیشن اکرام خان موجود دی. اکرام خان چونکې د میلمنو سره مصروف او د خوراک نه و کړی نو دا ما کتل د کیمرې سترګه ما ته او زما سترګه اکرام ته وه. اکرام خان ستا ډېره مننه چې تا پاکستانیان پښتانه ټوډیز فیشن ته راوبلل. مونږ ګورو تیر کلونو کې هم د ټوډیز فیشن مونږ مختلف ګیدرینګز کړي دي. دا وخت کې که مونږ وکتل نو ټوډیز فیشن د ترقۍ پر لور چې دی ګامزن دی. ورسره ډي پي او سوات ډیمانډ وکړو چې یاره بابي سوات کې هم د ټوډیز کوم اتم برانچ دی د هغې لپاره هم تاسو هغه اپروول چې دی اکسپټ کړو. اووه برانچز آلریډي کار کوي. څه ګڼئ څونه مخکې چې دی د هغې لپاره کردار لوبوئ؟ دا وخت کې ټوډیز فیشن په کم سټیج دی؟ نور مزید څه راوړل غواړئ؟ السلام علیکم جی ډي پي او صاحب چې څنګه دغه کړی ریکویسټ کړی چې تاسو هلته هم دغه وکړئ. انشاءالله زموږ پوره کوشش دی او ډېر زر به که خیر وي ټوډیز فیشن اتم برانچ په انشاءالله په سب ډیویژن بریکوټ کې به انشاءالله د دې برانچ کې خیر وي. دا کمټمنټ تاسو سره کوو که خیر وي او ډېر زر تر زره به موږ هلته خپل سټور خلاو انشاءالله. اکرام خان کله چې سوات ته راځئ شموزو برج چې شیخ زید بن سلطان النهیان برج دی بیا چې دی تاسو هلته دغه دریای سوات ښکلې اوبه
د هغې حسن چونکې تاسو د هغه ځای سره تعلق دی نو تاسو دا ګڼئ ستاسو ذهن کې دا شته چې یاره د قطر څونه کامیابي ده د څونه په ورس چې دی ځان ته رابللي دي دغه سب ډویژن به ریکورډ او سوات کې هم پروموټ شي بالکل په سوات کې خو ډیر زیات لکه قطر خو ماشاءالله ډیر لږ وخت کې دوم ترقي وکړه ماشاءالله الله دې ورنور ترقي ورکړي او موږ هم غواړو چې په سوات کې هم دغه شانې کارونه وشي ټوریزم باندې کار وشي او زموږ سره لوکیشنز هم ډیر زبردست شته هر څه شته خو بس په هغې باندې منیجمنټ او په هغې باندې کار کول پکار دی ستاسو نن دعوتنامه کې چې دی نو واسکټ او روایتي کپړې ورسره پکول او ورسره پېښوري سپلی چې یاره مومنټ به کوئ خو په دې کې انټري چې وه ټوډے سپیشل ته د دې مین مقصد څه و د مین مقصد دا دی چې پاکستان پریزنټ کول غواړي که نه پاکستان پریزنټیشن پکار دی چې مونږ په دې باندې دغه وکړو نو انشاءالله نور کمیونټي نور خلک ټولو خلکو زموږ میسج دا دی چې راشئ تاسو دا ډریس شلوار کمیز واسکټ پاکستانی فیبریک دا تاسو استعمال کړئ انشاءالله ته نور ډریسز د هر دغه خپل مزه ده خو په وینټر کې شال شو پکول شو ته دې خپل یو خوند دی ستاسو سره یو برانچ چې دی هغه بالکل د خیبر پښتونخوا کلچر او ټچ ورکوي چې په هغې کې پېښوري سپلی ورسره پکولونه او د سلامپور او د خیبر پښتونخوا د مشهورو ځایونو صادرې او شالونه هم موجود دي آیا دا ما اورېدلي دي چې قطریان هم په دغه کې دلچسپي لري بالکل اصل کې مونږ کوشش هم داسې دی مونږ ټوډیز فیشن مقصد هم دا دی چې مونږ آیا دین نوی نه نوی پروډکټ راوړو د قطر مارکیټ ته یا د خلکو ته زموږ پاکستانی پروډکټ او نوی پروډکټ چې کم په مارکیټ کې نه اویلیبل هغه مونږ راوړو او مونږ غواړو چې دا قطریان هم دا استعمال کړي بلکې استعمالوي او مونږ مزید په دې باندې کوشش کوو چې دا مونږ نور پروموټ کړو پېښوري چپل شو او صادرې شوې او پکولونه شو زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله په دې کې دا خلک نور هم زیات خوښ کړي او زموږ په دې باندې کوشش دی بالکل جی زما سره ډایرکټر ټوډے سپیشل اکرام خان موجود و نننې تقریب او د هغې په حواله باندې اکټیویټیز اسرار صاحب را سره براه راست موجود دی اسرار صاحب دا وخت زموږ په سکرین باندې براه راست موجود یې نننې هلکه پلکه تقریب دوه داسې خبرې وې چې د هغې دلته کې رولز چې دی هغه فالو کول دي او ذمهواري ده او تاسو دا رولز چې دی ډېر په ښه طریقه فالو کوئ نننې تقریب څنګه ولګېدو ماشاءالله ډیر زبردست او تاسو هم ډیر شکریا تاسو راغلی او تاسو دا کوریج ورکو دې فنکشن لا موږ لږ شارټ کټ پروګرام او لږ وړوکی پروګرام او ډیر غټ پروګرام نه او کته نېشنل ډے موږ مناو کو موږ او دې کتریانو سره په دې په خوشحالۍ کې شریک شو دا راته ووایي چې ستاسو نه په نننې تقریب کې ډي پی او سوات شفیع الله خان ګنډاپور د سوات د ټوریزم د پروموشن لپاره هغوی یو کار کوي ډي سی سوات کې بیا دی د ټوډیز اتم برانچ دی د سب ډویژن په ریکورډ په خاوره باندې څونه ورځو کې ممکن دی چې دا موږ هلته لاړ ان شاء الله موږ پوره کوشش کوو چې 6 منت کې دنه موږ مطلب چې هلته کې ټوډیز فیشن اوپننګ وکړو ډېر شارټ ټایم کې تاسو دغه وکړو نو ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې 6 منت کې دنه موږ ټوډیز فیشن په باب سوات سره نږدې ایریا کې موږ جوړ کو د ویلکم لپاره په ټوډے سپیشل مال هم استعمالو اسرار صاحب ما تاسو نه په انټرویو کې چونکې تفصیلا انټرویو به راځي دا وخت براه راست موجود دی د الله تعالی د نعمتونو ټول ثواب دي چې دي که موږ وګورو هغه تا اویلیبل دي خو په زړه کې یو غم لا برقرار دی هغه د سوات او د سب ډویژن په ریکورډ ترقي ده ممکنه دا نن پاکستانی بزنس فورم ستاسو ملګرو هغوی د سوات دپاره د ډېر څه کولو سوچ لري تاسو غنئ چې دغه ماحول دغه ټچ د موږ په سوات کې په سب ډویژن په ریکورډ کې برقرار ساتلی بالکل زما خو یو آیډیا دا ده چې موږ خپل ملک لپاره پازیټیو شو که کله موږ ملک لپاره پازیټیو شو ان شاء الله چې څه کمی نشته زموږ ملک کې هر څه ډیر دي خو پازیټیو تینکینګ کول غواړي چې ملک لپاره موږ مخلص شو موږ یو ځای کې خبره کوله نو موږ چېرې موږ نور نیشنلټي سره چې کله کینو نو هغو د خپل ملک مبارک برایانې غوار ځای کې ښه وخت وخومي بد وخومي خو څوک یې نه وایي زموږ خلکو کې یو کمی دا ده چې دوی په هر ځای کې زموږ کمزوري هغه 10% کمزوري چې کوم دی هر ځای ښیي او هغه 90% چې زموږ کوم خواله دی زموږ کوم صلاحیتونه دي زموږ کوم ښه کلچر دی هغه نه یادوي زه ستاسو په وساطت سره دا یو ریکوست کوم د خپل کمیونټي ته چې خپل خبرې پازیټیو خبرې چې دي هغې باندې ورک وکړئ په نیګیټیو باندې مه کوئ
خپل ټایم د بل لپاره خرابول نه دي پکار. اسرار صاحب د خپل وطن عزیز پاکستان سره دونه مینه لري چې نن چونکې د نیشنل ډے کم کیک چې و په هغې باندې د قطر جنډه وه، ورسره د امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثاني د هغوی اکټیویټیزو خو د پاکستان د مینې اظهار چې دی اسرار صاحب د دې نه کوي. اسرار صاحب په دې انویټیشن کې واسکټ زموږ روایتي کپړې او پېښوري سپلای دا پکې هم پاس چې دی وارنینګ کې ولو نو میسج دی د پاکستان پروموټ کولو. بالکل زموږ خو ډېر ریچ کلچر دی. که تاسو سوچ وکئ نو زموږ الحمدلله پاکستان ډېر ریچ کلچر. بیا د پښتنو چې کوم ریچ کلچر دی، زموږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر خلک ورته پسخېږي چې دا څنګه دوی هغه جوائنټ فیملي یو ځای اوسېدل سپورټ کول دا په هر ځای کې نشته. کوم څه زموږ خصوصیتونه چې دي هغې باندې ورکینګ کول غواړي، هغه هایلایټ کول غواړي. موږ نیګیټیو شیزونه راوباسو، نیګیټیو خبرې راوباسو، موږ د پازیټیو شو نو انشاءالله ملک به زموږ پازیټیو وی باندې روان شي. درنګ جهان مننه د اسرار صاحب د النیس ټوډے سټیشن سی ای او ورسره زموږ د ډایرکټر ټوډے سټیشن اکرام خان سره هم خبرې وشوې. ټوډے سټیشن یقینا موږ چې 3 کاله مخکې لیدلی او قطر یو 3 کاله مخکې لیدلی نو په قطر کې شینوالی راغلی دی او په ټوډے سټیشن مالز کې چې دي مختلف برانډز چې دي هغه راغلي دي او دلته نور سہولیات نور ټچ هم دي ورکړي دي. او بله یوه خبره پکې زموږ یو ملګري وکړه و شنه بنګړي دي مات شه. زه د خپل ملګري ته یم چې دا شنه بنګړي وښیي او دلته کې کم کمیونټي د پاکستان هغه د ټوډے سټیشن ویزټ وکړي. او اسرار صاحب د چې کم دلته کې دا کلچر پروموټ کړی دی نو اسرار صاحب دا هم زما ډېر خوښ شو. خو د شنو بنګړو باندې چې کله زموږ ملګري نظر شو نو یې شنه بنګړي دي مات شه. نو پاکستانیان په قطر کې چې کوم اوسېږي یا پوره دنیا ته مومنټ کوي ستاسو په قطر ایرپورټ الحمد انټرنیشنل ایرپورټ کې سټې وي هغه تاسو بهر ته چې کله راوځئ دلته کې د ویزې سهولیات چې دي هغه هم قطري حکومت چې دی هغه ډېر اسان کړي دي. تاسو انټري کولی شئ. نو ټوډے سټیشن مال چې دی ایرپورټ روډ او قطر هیډ کوارټر چې کوم ایرویز هیډ کوارټر دی د هغې سره دی د دې ویزټ وکړئ او د شنو سرو زیړو بنګړو خوندونه چې دی هغه پکې هم واخلئ او ورسره ځان ته پاکستاني لباس واسکټي که تاسو چېرته امریکا ته ځئ یو کې ته ځئ نو تاسو په اسانۍ دلته کې آن د سپاټ دستیاب دي. دلته مختلف ډیزاینر موجود دي او په ګنټو کې چې دی تاسو واسکټ ورسره کپړې دا تیارولی شئ. یو لوی چې دی دوی اپرچونټیز ورکړي دي. د دې نه مخکې انډین پاکستانیانو مومنټ یو اوس چې دی د قطران هم راځي او زیاتره د پاکستان چې کوم لباس دی په هغې کې دلچسپي دي. پرفیوم یو سټال چې دی هغه دي دا پاکستاني پروډکټ دی. اسرار صاحب په دې راته لږ ووایئ د یو ستاسو دلته کې د پرفیوم تا ماته ویلی چې یو پوره ایګزیبیوشن شو نو د دې پرفیوم په حواله راته ووایئ. دا پرفیوم د پاکستاني برانډ دي. زموږ کوم پاکستاني کلچر دی د هغې سره میچ جے ډاټ والا دا پروډکټ دی دا موږ دلته انټروډوس کړی. د دې نه علاوه نور انټرنیشنل برانډز هم دي خو دا د پاکستانیانو چې کوم هغه ځای نه کوم خلک راځي د هغو ټیسټ موږ په دې کې ورکړی دی چېرې د هغو بالکل جی. ټوډے سټیشن کا یو طرف ته دا دعوه کوي چې مونږ ویرایټي کوالټي دا به د سټینډر وي نو په دې کې حقیقت دی. او دلته کې چې دی د ټوډے سټیشن ډیزاینر چې دی هغه هم دی چې دی د مختلفو ملکونو ډیزاینر موجود دي. نو ټوډے سټیشن که موږ وګورو یو پوره دنیا ده. نن پکې ډېر زیات ستړي شو. اسرار صاحب په هر انګل وچلولو. تفصیلي ریپورټ چې دی هغه به هم ستاسو سره شریک کوو. خو دا وخت کوشش کوم اسسټنټ ډایرکټر سات خان نوی یو په خپله چې دی یو برانډ دی خو هغه زما د کیمرې نه پټېږي او سات خان سره نامعلوم موضوع عملتي کوو چې سات خان نه خبرې راوباسو. دی په خپله چې دی سات خان ستړی مه شئ. په خیر راغلی. تاسو ښه یې سات خان؟ سات خان ستا په شان نوجوانان که موږ وګورو هغه په کاروبار کې بیا په خپل بزنس چې کله سنبال کړي نو دا هم یو آیډیا ده او دا یو ښه چې دی ستاسو د نیکه د وخت نه که موږ وګورو بیا ستاسو پلار ته چې دغه دی کاروبار ټرانسفر شو تاسو چې دی په یو کې تعلیم وکړو د خپل کاروبار سنبالول په دې کې څونه سکون دی؟ بالکل دې کې مونږ خپل کوشش کوو چې کسټمر ته سیټسفای کو های کوالټي پروډکټ ته ورکو او دې ته هغه چې خوشحالي کسټمر چې خوشحالي نو مونږ خوشحالي ځکه دا کسټمر سیټسفیکشن دی چې هغه خوشحالي او زموږ راځي دلته او هغه دلته پرچیزینګ کوي او کوالټي ورته ښه ملاویږي. دې سره مونږ
دغه خوشاله شي اول ترازی او دا موږ زموږ بزنس مخ ته د حساب سره روان دی. سات خان چې کله رالم ما ولیدل نو ستا چې کوم پارتنر کم ډیزاین او یا پینټ شرټ پتلون و خو نن چې دی ستا د ابو د طرفه چې دی بیګانه میسج جاري شوی چې یاره واسکټ ورسره د پاکستان روایتي چې کومې کپړې دي ورسره پېښوري سپلی دي نو بیا دې زر زر څه چلو که نه مخکې نه هر څه موجود و؟ نه مخکې نه هر څه موجود مونږ خو دا اچو دا خو مونږ خالي کلچر دی دا خو مونږ فالو کوو مونږ خو کله کله راځو جمعې پر ورځ زموږ سټاف ټول چې دی هغه شلوار کمیس کې راځي دا یو جمعې ورځ چې کومه ده نو هغه مونږ ټول شلوار کمیس او یو ورځ چې دی چې مونږ کلچر هم دغه پروموټ کوو سپلی اچوي زموږ ټول سټاف فرایډې پر ورځ دا زموږ سپیسیفیک دغه دی چې هغه سپلی شلوار کمیس او دا نو دا زموږ سره موجود دي مونږ دا دغه کوو کله کله زموږ دغه یي بس کله پینټ شرټ کله دغه والد صاحب چې دی هغه دلته چې کوم قطران دي د شیخان دي د قطر نو هغوی ته د ګفټونو په شکل کې صادري په کولونه ورسره واسکټي ورسره دا کپړې نو هغه روایت یې هغوی ته هم ټرانسفر کړم د هغوی چې کوم بچي دي نوجوانان دي نو د سات خان څه ذمهواري ده هغوی ته به بیا هلکه پلکه د ګفټ په شکل کې هغوی ته به د خپل میسج څنګه دا کلچر به څنګه هغوی ته رسوو؟ بالکل زموږ څه کسټمر شته دا مونږ اډورټایز کوو خپل شالز او دغه د عربیان ډېر خوښوي نن سبا عربیان سی لاین ته ځي دغه ته ځي نو هلته اوپن ایریا ده که نه نو هلته هغو ډېر خوښوي زموږ دا شالز چې دا پاکستاني کم سوات والا کم دغه زموږ شالز چې کم راوړي دي نو هغه مونږ پروموټ کوو هغو دپاره هغو ته سینډ کوو پکچرز او دغه عربیان زموږ نه پرچیز کوي هم ډفرنٹ کوالټي زموږ سره چې کوم شالز دي هغه ډېر خوښوي او ډېر خوشحاله وي هغوی پاکستاني شالز مونږ له راکوي کله چې دلته راشي هغوی پاکستاني شالز زموږ په کار دی غټ شالز پاکستاني نو هغه سات خان دا راته ووایه چې دا وخت نوجوانان چونکې براه راست تاسو موجود یې دا به زه والمه تو زما د انټرویو نه هم دغه کېدې خو ماشاءالله چې ستا کې سکل شته او دغه ټول سہولیات شته نو کله چې تا د خپل کاروبار په دې عمر کې سنبال کو به حیثیت اسسټنټ ډایرکټر یو فورم ستا موجود و ډېر نوجوانان دي زموږ په دې وطن کې تو به خبرېږې خودکشي وکړه هغه چې دی ثابته ورځ ودی دغه نوجوانانو دپاره د سات خان څه پیغام دی څونه سکون یې په کاروبار کې په خپل بزنس کې څومره انسان بزي شي څومره ورته سکون میلاوي دا پیغام دا دی چې بزنس ضروري نه دی چې غټ یو تاسو غټ بزنس وکړئ تاسو کله بزنس کوئ نو هغه وړوکي دغه نه هم شروع کولی شئ که چاکلیټ خرڅوئ که نه ضروري نه ده چې بزنس تاسو سره غټ وي نو هغه به تاسو هغه شي باندې دغه کولی شئ تاسو وړوکي شي نه هم شروع کولی شئ کپړه خرڅولی چاکلیټ خرڅولی شئ لکه سکول کې کله کله واړی چاکلیټ راوړي بل خپل فرینډ باندې یو بل چاکلیټ دغه کې که نه چې دا راوړی 2 ریاله باندې تاسو لا داسې که نه نو بزنس دا نه دی چې تاسو غټ دغه نه شروع شي تاسو وړوکي دغه نه هم شروع کولی بزنس خو دغه دی تاسو مایند سیټ پکار دی تاسو مایند سیټ وي تاسو بزنس کولی شئ د بزنس دپاره دا نه چې تاسو سره یا ایجوکیشن یا دغه ایجوکیشن ضروري دی خو لکه بیا هم بزنس چې تاسو کوئ نو بالکل خامخا وړوکي دغه نه هم کولی شئ ضروري نه دی چې تاسو های دغه نه سٹارټ والا یا دغه بالکل وړوکي دغه نه بزنس تاسو شروع کولی شئ وړوکي پروډکټس نه سمال لکه انیثینګ لکه ستا والد صاحب چې دی هغه د قطر د دلچسپۍ سره په دومره بیزي کاروبار کې هغه د سوات ترقي غواړي او بیا خصوصا د سب ډویژن بریکوټ ترقي غواړي د دې والد صاحب دا خبرې تاسو اورئ ستاسو څومره فوکس دی په خپل علاقه په سب ډویژن بریکوټ او بالکل زموږ دغه شته نو مونږ سپورټ کوو چې کوم آیډیاز دي د هغو چې کوم دغه موږ سره شیر کړي مونږ به خپل آیډیاز ورکړو چې دا داسې به وکړو دا به مخ ته داسې بوځو خپل بزنس او خپل آیډیاز سره شیر کوو نو بالکل کوشش کوو چې خپل سم چې کوم ډیویژن دی هغه هم مخ ته بوځو او بزنسز پکې وکړو او ښه داسې فیسیلیټیز راوړو که نه چې هلته کم زموږ خلک دی هغه هم فیسیلیټیټ شي دا کم فیسیلیټي چې موږ ته بهر میلاویږي دا موږ غواړو چې هلته هم زموږ علاقې ته راشي چې دا ټول فیسیلیټي موږ هغو ته هم ورکړو نو دې سره به زموږ چې کوم دغه دی سب ډیویژن دی کم دغه چې دی نو هغه به ورسره هم مخ ته لاړ شي نو دا به زموږ دپاره یو ډېر فخر دغه وي که نه چې ماشاءالله سات خان زما نه پټېدو یې خبرې نشم کولی دله چې کومې خبرې ورځي هغه ما له خونه راځي سات خان تاسو بهر ته لېږل او تعلیم دپاره نو زموږ خو دا شک و چې چېرته انګرېز راپسې رانشي سات خان واپس په خپله دغه کې چې دی په خپل روایتي کپړو کې راغلی دی د سات خان دا خبرې تاسو واورېدې څه وایئ بالکل واقعي خبره ده چې څوک بهر لاړ شي اکثر امریکا ته یو کې ته نو هغه واړه بیا په هغې کلچر کې دغه کېږي الحمدلله زما ټول بچي ټول ته هغه ځنه ایجوکیټ شو او شکر الحمدلله چې دوی خپل کلچر ير نه کو خپل کور ير نه کو او خپل مور پلار خپل یعنی کا نومي د ښه وساتو عزت یې وساتو ټیک شو دا زه فخر کوم په دوی باندې دویمه خبر دا ده چې د دې سره ریلیټډ یو بله خبره هم ده چې هغه مونږه
دوی چې کله به وزګار وو کله به چوټیانې وي نو ما به فوراً دوی واپس قطر ته راوستل ما دوی هلته کې نه دي پرېښودي ما به راځئ خپل کور ته راځئ خپل یا نیکه سره خپل مور پلار سره ټایم تېر کړئ که 10 ورځې وي که 15 ورځې وي نو ما به دوی واپس راغوښتل او دلته به دوی په خپل کور کې خپل کلچر به هم زده کوو بالکل جی دا اسرار خان دا ځان لا د جرنالیزم اکیډمي ده ډېر څه زده کیږي د دوی نه او زمونږ د سوشل میډیا لا اولنی اکسس چې و هغه قطر ته هم د دوی په وینا باندې شو ډېر څه مونږ یې زده کړي وو ډېر څه یې ولیدل نن هم د اسرار صاحب د هغه فیملی او د دوی ایمانداري ده چې د هغوی بچي په خپل پاکستاني او د پښتو په لباس کې د دغه ولایت د تعلیم حاصلېدو نه بعد راغلي دي او د خپل پلار کاروبار سمبالي دا یو لوی اعزاز دی ځکه مشران وایي چې کله ستا زړه پاکي ستا مال او دولت چې دی هغه کلیري او تو په سکون او خلکو لا وسایل جوړې او خلک دا مسایلو نه لرې پاتې کې نو بیا د هغوی اولاد چې دی هم په ښه لاره رواني د ټوډیز پیشن دا ترقی الله تعالی دې وکړي چې دا د ترقۍ په لور ګامزن شي قطر زنده‌باد پاکستان زنده‌باد ما سهیل باچا له د دوحه قطر د کیمرامین حسین سره راکړه اجازت تلوي الله پامان